چې کله ته میت په قبر کې کېږدې نو قبر کې د میت کېغوستو نو مخ په ول ښکاره کړي او مخ په ول قبلې ته واړې او بیا به دا الفاظ ووایي بسم الله وعلى ملت رسول الله او بعضو کې دا دی بسم الله وبالله وعلى ملت رسول الله بس دا مړی وسپارلی شو نیک سړی به دغه ځای ته کوځئ چې د مړي سره د اسانۍ معامله کېږي. ښه بیا درېم مستحب دا دی چې کله ته څومره خلک تلي جنازې له او څومره خلک قبرستان کې د مړي دپاره تلي کفن دفن له نو غونډو له مستحب دا دی چې 3 لپې خاورې ور واچئ. اولنۍ لپه چې ور واچئ نو ووایي منها خلقنا، دویمه لپه یې ور واچوله او به وایي وفیها نعیدکم، درېیمه لپه چې ور واچئ ومنها نخرجکم تارة اخرى. دا کلمات ویل دا مستحب دي. نو که دا مونږ خپلو بچو ته وښیو سبا به مونږ په قبر کې ایږدي چې د سنتو مطابق هم کېږي که نه، چې ورته م ښودلي وي نو همدغه طریقه به راسره وکړي. که ورته م نه ښودلی خدای شته که نه چې د غسل طریقه هم زمونږ هلکانو له نه ورځي، مړې به څنګه لامبئ. پلار یې وفات شي نو بیا جي په علاقه کې ګرځي چې څوک به یې داسې چې زما والد صاحب ولامبئ. دا د هغه کار دی، خو دا ستا خپل ذاتي حق دی، دا به ته کې. دا جنازه کول دا د مولا کار نه دی، دا ستا کار دی چې د کور سربراه جنازه پړو کړي. والد صاحب وفات شو زوی دې پې جنازه پړو کړي، ولې ستا درد او زما درد کې د ځمکې او اسمان فرق دی. ما د خپل والد صاحب جنازه کړې وه، زه د 2مې درجې طالب هم ګیرم هم نه ورغلی. زما ډېر شي اساتذه کرام راغلي، مشران علما، درس حدیث پړاوونکي، ټولو اساتذه کرامو ما ته ویل بچې مخکې شه ستا حق دی چې زما اواز 2م سبت هم سم نسو رسېدی نو زه یې مخکې کړم او راپسې تیز اواز والا ودرېدو، هغې تکبیر کولو مخکې اواز رسوه. نو فقهاو لیکلي چې دا میت جنازه به د خپل زوی دی وکړي، خپل رور دی وکړي، خپل ماما دی وکړي، خو دا خو به هله کوي چې د جنازې په اصولو خو پوه وي که نه. نو دا څیزونه یې زده کول ضروري دي، خو ته غواړې کو نه غواړې دا به په تا راځي، نو دا ضروري دي. درېیمه اهمه مسله دا ده چې کله مړی دفن شي، قبر جوړ شو، نو د هغې نه پس علماو لیکلي دي ان یجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ. د قبر سره به دومره ساعت ایثار شي چې څومره وخت کې یو اوښ ذبح کړي شي او د هغې غوښه ټوکړه ټوکړه کړي شي، تقریبا ګنټه 1.5 دومره به قبر سره ایثار شي. او څه به کې یتلون القرآن ویدعون للمیت، قرآن کریم تلاوت وکړه، ذکر اذکار وکړه او د میت دپاره دعاګانې کوه. اوس به فرشتې راځي د هغه سره به 3 سوالاتو حساب کتاب کړي چې لږه ورته الله اسانه کړي. حدیث مبارک کې راځي، د بخاری شریف روایت دی چې کله انسان قبر کې کېغوستلی شي او دا خلق ته روان شي نو په دغه وخت کې دته دا روح را واپس شي، تعاد الروح الى جسده، دته روح را واپس شي، دا ژوندی شي، دا راپاسي بر سر یې ولګي واپس پروزي، دته خو اندازو شي چې په قبر کې موس خپل خپلوان رانه لاړل در دې پورې وانه ليسمع قرع نعالهم. اکم خلق چې روان شي کنه او خپل کشار کوي کنه نو دا مړی د هغې د خپل کشار هم اوري. دغه وخت کې نه زوی په کار راځي، د نه به لاړ شي، نه لور، نه ښځه، نه مور، هېڅوک په کار نه راځي، ستا عمل به تا سره هلته پاتې شي بس. نو د قبر سره خوا کې کېناستل، تلاوت کول دا ثابت دي د خپل اهل او عیال دپاره. کم از کم چې دا آداب زموږ او ستاسو زده وي. دا مرګ په هر چا را روان دی. کله چې مړي وشي حدیث کې راځي نو خلق جاړي، موږ ټول جاړو. نو اسرائیل علیه السلام په دغه وخت کې یو اعلان کوي، مفهومي حدیث داسې دی چې جاړی ما زه به دوباره هم راځم دلته، یعنی تاسو هم ژوندي یې تاسو پسې هم راځم. نو چې هر کله خلاصېدل نشته نو بیا به تیاری کوي، نو بله لار د سره نشته. دغه مراحل په موږ او تاسو را روان دي. الله دې زموږ او ستاسو خصوصي مددګار شي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف
یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف